چې کمی خبره اوره په هغې عمل هم کوي او د هغې دعوت بل ته هم چلوي. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. مسلمانان سړي او ښځې، سړي د سړو او ښځې د ښځو ملګري دي. د دې څه کار دی، څه ډیوټي ده؟ یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر، د نیکۍ دعوت پور کوي او خلق په د بدۍ نه منې کوي. اذا جاء الحسنات یذهبن السیئات، چې نیکۍ راشي بدۍ وتښتي. د نیکۍ دعوت ورکوي، ښځې هم سړي هم. څونه چې سړي دا درس اوري روزانه 25 30 35 30 کسانو له دین دعوت ورکوي. که سودا له که په لاره ځې که په ګاډي کې ناست یې دعوت چې بھئی مرګ را روان دی پته نه لګي، د آخرت فکر پکار دی او 15 وخته مونځ، دا وړه خبره کوي. بس څونه چې زنانه دي چې ستاسو ګاونډی رشتهداره راشي نو گپ شپ ولګوئ، سلام دعا وکړئ، بیا دعوت ضرور چلوئ چې کور کې مونځ کوئ تاسو ټول کنه. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے لیٹے مستورات گھر کا کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرے، ہر وقت دا اللہ ذکر کرے. لوخی وینځه دا الله ذکر کوي، جامې وینځه استری کوي دا الله ذکر کوي. شپږ زره پیری درود شریف مونږ ویلی شو درځه نه وایو. شپږ زره پیری کلمه ویلی شو نه وایو. چوکیدار ویلی شي، ډرایور ویلی شي، کنډکټر چې پیسې راغونډي کې د هغې نه په ذکر کولی شي. زما یو ملګری دی، دوست مې دی، محترم جناب جاوید صاحب په پینډه کې د مالدارانو مالدار دی او دکانونه دي ماشاء الله او د پلازې صدر دی. نه بل از ورلمه دا کیسې ډېره ضروري ده. نو چې ورلمه نو هغه ډېره عجیبه خبره وکړه، دا ټولو دپاره سبق دی او غور سره او توجه سره اورئ. جاوید صاحب وفرمایل چې روزانه به ما 20 سپارې تلاوت کوم. اورئ څونه 20 سپارې تلاوت. الله اکبر. اوس 19 سپارې تلاوت کوم. نو ما ته چې ستا چې دکانونه دي او کاروبار دی او د پلازې صدر او بچی دي سکول نه بوزې راولې، فوجي سکول کې سبق وي APS کې ماشاء الله، نو ته دا څنګه؟ هغه جواب غور سره اورئ، ټول اورئ، توجه سره اورئ، هر چاته وکړئ او په دې عمل وکړئ. هغه وفرمایل چې ګوره مخکې ما 20 سپارې تلاوت کو، دونه ذکر ومې کو، خو اوس 19 سپارې تلاوت روزانه ځکه کومه چې ما فیسبک او یوټیوب مې ډیلیټ کړ. د موبایل نه مې فیسبک او یوټیوب ډیلیټ کړ. وی ټول ټایم به فیسبک او یوټیوب غشته. ما چې دا څه شپوره ټکه ټکه پې لګیا یم، فایده هېڅ هم نشته. مې ډیلیټ کړه. نو 19 سپارې تلاوت کوم. ماشاء الله سبحان الله. سوچ مو کو دې خبرې ته ګوره، دنیادار کس، عام کس، مالدار کس، د پلازې صدر، د دنیا دکانونه او ښه مالدار دی، لږ نه قسم ډېر مالدار دی، چې هغه 19 سپارې تلاوت کوي او خپل کاروبار مو سره کوي. نو موږ کوم سپي چې چلیو، موږ ته څه تکلیف دی؟ دا یې زنانه شته چې شپږ زره 7 زره پیرې درود شریف استغفار کلمه طیبه وایي د کور کار سره. څنګه؟ خو د کور کار هم کوي او خوله هم خوځوي. نو عمل پې کوئ که نه؟ تاسو یو زنانه مونځ نه کوي، جامې دي، ذکر کولی شي. یو سړی په داسې حالت کې چې قرآن نشي راغشتی خو ذکر کولی شي، درود شریف استغفار کلمه طیبه 30 کلمه صبح شام 100 بار. دا خو کم از کم وایي. نو زما محترمو وخت قیمتي جوړ کې